أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم نهوشتم سپارہ سورہ نوح دا مکی سورت دے رب ددی سورت د مخ کی سرا پیوسو وجوه سرا دے اول وجہ کلچ مخ کی سورت کی تخفیفی اخروی پدی صورت کی تخفیف دنوی ذکر کئی د پار د منکرین د توحید دویم وجہ دادا چې مخ کی صورت کی تقابل د صفاتونو د مؤمنانو او کافرانو پدی صورت کی داغي سبب د اختلاف ذکر کئی چې د مؤمنانو د کافرانو منځ کې اختلاف په سم مسله کې دا پیژندل پکار دی هغه اختلافي مسله د دې په منځ کې د الله تعالی د وحدانیت مؤمنان د الله تعالی وحدانیت منی الله تعالی سره بل مخلوق نه شریک کوي او مشرکین نغی الله تعالی سره بل مخلوق شریک کئی ورنہ اغیم الله تعالی مانو د بیت الله طوافونه کو حج عمره بهم کو خو اختلاف په مسله د توحید کې دریم وجه دا چې مخ کی صورت ملک دعوا ذکر و اتباع رسول او بیا تخفیفی اخروی ذکر شو اس پدی کی دعوی ذکر کئی پبل انداز باندے سلورم وجہ دائے چا پا سورہ ملک اثبات توحید و پاکلی دلیلون سرا نو اللہ تعالی پدی کے اثبات د وحدانیت کئی او دارنگی صداقت د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیانی بیاد دی صورت دعوی مانا پدی صورت کی اہم مسئلہ چاگہ دعوی د صورت دے مرکزی مسئلہ اہم مسئلہ چکم ذکر کئی اب دائی بیان د طریقې د دعوت الاللہ تچ د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې د الله طرف ته دعوت ورکې څه طریقه وي د دې د پارا چې ستا دعوت مؤثر شي په مخاطب باندې قرآن کریم دا دعوا طریقه ذکر کړي اگر طریقہ چکم حضرت نوح علیہ السلام اختیار کړو پدی وجہ باندې ته سورۃ النوح ویلې کی دارنګي شجاعت د حضرت نوح علیہ السلام الله ذکر کړي چې ګور نوح علیہ السلام په بہادرۍ سره په شجاعت سره مسله رسول په نه نیم سوا کال کې هغه ستړی شي نه دی او ته چې سیروزی باندې ستړی کېږي نو دا خو دا به ډېره کمزوري که نه نو مقصد دا چې دا مسله توحید ستا د ژوند مسله ده نو ځکه فرمایي چې تر څو پورې سانس یي که نه پاو پورې چانس هم وي بیا د دې صورت خلاصه اول دعوت د نوح علیہ السلام د پدری اوامر سره
او 2 فائدې داغي ذکر کړې نو دا 15 عمر شو په اول نمبر آیات کې دویم کې دریم او سلورم کې دویم مخالفت د قوم داغه په 15 طریقو سره قوم د نوح علیہ السلام په 15 طریقو سره مخالفت کوي د نوح علیہ السلام اگر سگر کوي پشپغم اوم نمبر آیات کې دریم کیفیت د دعوت په اعتبار د وخت او اوصاف سره اغم په 15 وجو سره ذکر کوي 15 نمبر آیات آتم او 9 نمبر آیات پورې سلورم ترغیب توحید تا اغم په 15 نعمتونو سره چلسم او یولسم دولسم نمبر آیات کې براشي 15 اثبات د توحید د الله تعالی په 15 دلیلونو عقلیه او سره د الله تعالی وحدانیت ثابتې په 15 دلایل سره چې دلایل عقلیه دي چې هر عقلمند انسان په دې پوهیږي چې د صفات او مالک الله تعالی دی سوال سم نراخلا شلم نمبر آیت پوری وی شپغم دشمنی کول د قوم داغه قوم د نوح علیہ السلام دشمنی کوي نوح علیہ السلام سره پس وجه باندې دشمنی کوي نو په دې مسله کوي کنه د قوم مخالفت د نوح علیہ السلام نه په مسله توحید کې وخا دای د پارم 15 طریقې ذکر کوي دشمنی د قوم د نوح علیہ السلام سره په 15 طریقو سره د 20 نمبر آیات نه 30 نمبر آیات پورې اوم دعوت د قوم داغه عبادت د 15 معبودانو ما سیوا د الله تعالی نه قوم د نوح علیہ السلام الله سره 15 نور معبودان شریک جوړ کړیو چای تذکرہ اور سرازی آتم دعائے شر کله پیغمبر تنگ شي کنا نه نیم سو کال سماملی عمر خو نه ده خلق زد او عناد کون علی السلام تنگ شو په اخر کې نو بددعای ورته وکړه هغه مشتمل د بددعای د نو علی السلام په 15 عمر باندې دا به سلور وشت شپږ ویش ویش آتیش نمبر آیات کې ذکر کړي او په منځ کې سبب د عذاب دنیوي او اخروی ذکر شو نهم دعا د مغفرت پیغمبر چې خیره کوي صرف یوازې خیره نه کوي بلکې ورسره خیر دعا هم کوي چې څوک لایق د هدایت دی جو الله تعالی ته هدایت ورکړي ښا نو دعا د مغفرت 15 اشخاص تا پاتم کې ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لګلو موږ نوح علیہ السلام قوم دغه نوح علیہ السلام حدیث کې راځي اولنې پیغمبر چې الله تعالی توحید د بیان د پار را لګلو او دارنګه د شرک سلسلام شروع شوه د نوح علیہ السلام د دورنا نوح علیہ السلام نمخ کې دای زمانه نمخ کې چا شرک نه پیژند په یو دین باندې د دین د توحید باندې او بعضی روایتو کې راځي چې نوح علیہ السلام او آدم علیہ السلام په منځ کې لس انبیاء علیهم السلام راغل دي کله چې زمانه د نوح علیہ السلام کې شرک شروع شو نو الله تعالی نوح علیہ السلام د علاج د پر راولېږه او بیا نوح علیہ السلام ته داسې طاقت الله ورک چې زر کال دای عمر پای کې دای یو غاخ نه دی غورځېدلې او سر ګیره وخت پکې یو ډکه سرته سپین شي نه دی ښا نو سوچ د الله تعالی د دین کار په اخلاص کوي نو الله داسې ځوان ساتي کنه
انا ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لګلو موږ نوح علیہ السلام قوم خپل ته الى قومي دا قران کریم کې د انبیاء علیهم السلام د پاره ډیر راضي دا دلیل دی چې پیغمبر د الله چې دا د قوم نه څنګه دا قوم انسانانی بشری دانګي پیغمبر وم بشر یو انسان وي دا نه چې دا پیغمبر به چیرته نور یا د ملائکو نه یا بل نه نو قوم نه ده معنا دغه نسب نه ده دوی انسانان دي نو پیغمبر د الله انسان وي ان انذر قومک چوي روا خپل قوم لرا من قبل ان ياتيهم عذاب اليم مخید دینا چراب شي په دوی باندې عذاب دردناک الله تعالی نوح علیہ السلام راولېږه چې تلاړ شه دا قوم په گمراهۍ کې پراته دي په شرک او په کفر کې پراته دي د دې اصلاح ہوگا پیغمبر د الله چې دا د قوم د پاره ډېر لوی خیر خواهی ښه قال يا قوم اني لكم نذير مبين او نوح علیہ السلام اے قوم زما یقینا ز تاسو لرا وير درکونکي مخکارا وګورئ نوح علیہ السلام چکل بیان کوي ډیر پنر ملېجي سره بیان کوي ډیر پمینه او محبت سره بیان کوي اے قومه تاسو زما قومه ستاسو په عذاب باندې ز خبر کیږم ستاسو په تکلیف باندې ز خبر کیږم ګورئ ها او پیغمبر چې دا ډیر خیر خوای په قوم کې او دارنګي د پیغمبر ډیر حقي په امت باندې په نسبت د نورو مخلوقاتو ها ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون دا بیان د حضرت نوح علیہ السلام دی نو معلومه دا شو چې بیان چې کوي کنه نو بیان به شروع کوي د الله تعالی د توحید نه ځکه توحید اهمه مسله ده ان عبد الله چې بندگی کوي خاص د الله تعالی واتقوه او ير کوي د الله تعالی نام واطيعوني او اطاعت کوي زمان د انبیاء علیهم السلام په دعوت کې اکثر چتا سګوري نو دو خبرو ودای خلاصي ډیر خبرې وکي خو مقصد ودای دو خبري یو خدا چې د الله بندگی کوي معنا د الله توحید ومني او دویم دا چې تابعداري وکي زما ذکر پیغمبر د الله طرف نه را لګلې شي چاہے ته اتباع د پیغمبر وي د دې وجنه هیڅ عمل هغه قابل قبول نه دی چې پای کې د الله توحید نه او پای کې اتباع د پیغمبر نه یغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى اوس دا په آیات کریمه کې نقد فائدہ ذکر کړي د دعوت د توحید منل د توحید نقد فائدہ ذکر کړي ځکه کله خلک وایي چې وسه پورې موږ شرک او کفر کو ناروام کو په بدعاتو کې رسوماتو کې پراتو که وس توحید منو تابعداري د پیغمبر وکړو نو موږ ته څه فائدہ نشته موږ ګناهونه کړی دي قران کریم عام جواب ورکړي نو که تاسو نه ګناهونه شوي نو الله تعالی به ګناهونه معاف کړي کنه د دې وجنا په دې آیات کریمه کې د توحید او د سنت دو لوی فائدې ذکر کړي یو اخروی او دویم دنیوي قران کریم فصیح کلام دې دلته ډېر خبرې جمع کوي په معمولی الفاظو کې هر یو انسان دا غواړي چې په دنیا کې کامیاب شي هر یو انسان دا غواړي چې په آخرت کې کامیاب شي دای د پاره دو کارونه کول غواړي یو د الله توحید او بل تابعداري د پیغمبر یغفر لكم من ذنوبكم
نو بخي تاسو تا گناهونو استاسو ويؤخركم الى اجل مسمى او رستو بکی مانا اگد بکی عمر استاسو وبرسی تاسو نیٹے مقرر پورے ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر یقینا نیٹد اللہ تعالی چکل راشین نرست کیگی لو کنتم تعلمون کچر تاسو پولرے اللہ چکم وقت مقرر کی نوائنا مخی رست کیگی نا خود تاسو نیک عمل ہوکی چا اللہ تعالی استاسو پدی عمر کی برکت واچی خوا نو چکل اللہ تعالی دیو انسان پا عمر کی برکت واچی نو اگر نیک عمل طرف تا متوجہ کی خوا دی وجنا ډیر علما داسي چې لږ عمر دي لیکن هغه ډیر محنت کړي دي کتابونه لیکلي دعوت او تبلیغ کړي دنیا ته مسلې رسولې دي قال ربي اني دعوت د دې آیت کریمه نه د حضرت نوح علیہ السلام دعوت ذکر کړي چوغورا نوح علیہ السلام سمره محنت کړي ده دعوت د نوح علیہ السلام چې الله تعالی ډېر عمر ورکړو په ډېر عمر کې هغه چوټي نه ورکړي بلکې همیشه دعوت ورکړي او بیا سر په ورځ نه بلکې شپې هم دعوت ورکړي دي قال ربي اني دعوت قومي اویل نوح علیہ السلام اے رب زمان یقینا ما بللے دے قوم لرا توحید اللہ تعالی تا لیلا و نهارا شپا ورز تمی ندی کتلی کلم شپے ورپسی تلم او کلا دورزے فلم یجدهم دعائل الا فرارا نزیاتی نکلو دوی لرا بلن زما مگر تخت کول ما با دعوت ورکو زبا دوی پسی تلم دوی با تختی دخوا وسم دازی باز علاقو کی چکل گشت لار شکانا کسان ناس تی پلار کے پو فٹبالو کے معامر صاحب پڑکے تا جو کتنو بسرا پاسی خوا دے چال تا رسی انہائی زان زیت رسو لئی خوا دا سره نوې کار نه دی ګورې دا زوړ پخوانی داسې چلیږي ښه نوح علیہ السلام په شان د انسان هغه تا پسې راځي او ته ځای پرېږدې او تخت یې ښه فلم یجدهم دعائي نو زیاتي نه کړه دوی لره بلنې زما الا فرارا مگر تخته کول وإني كلما دعوتهم او یقینا هر کله چې مارا بل دی لرا توحید الله تعالی تا لتغفر لهم د دې لپاره چې بخنه وکړي دوی ته وګوره پیغمبر چې دعوت ورکړي نو پزړه کې سدي او نیت او مراد کې سدي ښه دې لپاره چې الله تعالی دې خلکو مغفرت وکړي د دې فائدې لپاره دعوت ورکړي کنه وإني كلما دعوتهم او یقینا هر کله چې ما را بل دلرا مسئله توحید د دې لپاره چې د بخنو کړې دوی ته جعلوا اصابعهم نو ورکړه دی ګوته خپل فی اذانهم په وګونو خپلو کې دی با خپل ګوته د وګونو کې دنه کې خودخه صد پارا کې خود دې پارا چې نوح علیہ السلام دعوت وانه وروخه د نوح علیہ السلام د دعوت نه بچ کېدو لپاره اوی دا چل کو زد و عناد د وجنا واستغشوا ثيابهم او ځانونه پړکړی دي ثيابهم پجامو خپلو کې واصروا او کلک شوی دی په زد باندې واستكبروا استكبارا او لوی کړه دا ډیر لوی څومره کارونه وکړه دا سو کارونه دیو کو سر دې پارا چې نوح علیہ السلام دعوت زمنګ وخت ونه رسیخه
ګورا یو خدا کارو کو نو علیہ السلام مرتوی دعوت منی چې الله تعالی ستاسو مغفرت وکي په شرک مبتلا ہے په کفر کې مبتلا ہے په ګناہوں کې نو د الله توحید منی مغفرت به الله کوي دوی بس کو یو خدا چې خپل غوونو کې به ګوتې کې خود دویم دا چې په سر باندې به صادر واړو مخ به پړک دریم دا چې کلک بشو په زد باندې سلورم دا چې تکبر به کو او دا تکبر هم ډیر ثم انی دعوتهم جهارا بیا یقینا ما را بللی دوی پچغی پزورا پچغی ثم انی اعلنت لهم اسررت لهم اسرارا بیا یقینا ما ښکارا وینا کړی دا دوی ته ښکارا وینا می کړی دا په زور زور وینا می وکړه واسررت لهم اسرارا او پټ می ویلی دی دوی ته په پټ ویلو سره بازو ته په زور وینا کو چې کله غنا وو او یو پسې به تلم ځان به جرګه می کړه خبره ورته ورسوه دې پارا چې په څه طریقه باندې دوی ته مسله ورسی فقلت استغفروا ربكم نو ما ویلی دوی ته بخنه غواړئ د خپل ربنا انه کان غفارا یقینا هغه د بخنه کوونکی دا ور استغفار لفظ بګې ډیر راضی ښا استغفار لفظ بګې ډیر راضی ځکه استغفار سره انسان ته دنیا او د آخرت کامیابی ملاويږي ښا او پیغمبر د الله چې دعوت ورکړي نو استغفار ته دعوت کوي چې الله نه بخنه غواړي اوس فائدہ د استغفار الله تعالی ذکر کوي ور نو مقصد دا چې پیغمبر څه خبره کوي نو د فائدې خبره کوي خپل قوم ته نقصان خبر ورته نه کوي پیغمبر ته تعلیم د خبرې شي دی چې د څه خبره کوي نو د فائدې خبره به د قوم د پاره یورسل السماء علیکم مدرارا اوس په دې آیت کریمه کې د دعوت خلاصہ ذکر کړی دا یعنی استغفار هر قسم کفر او شرک او گناهونو چې تاسو مخ کې کړی دي هغه ټول معاف شي خو په جواب باندې استغفار وکي الله تعالی ته رجوع کوي او دارنګه دنیوي فائدہ هم تاسو ته ملاو شي دنیوي یورسل السماء علیکم مدرارا رالیگی با بارانونا پتا سو باندے پر لپسے مدرارن پر لپسے باران بکی مدرارن ډیر باران مدرارن د ضرورت مطابق چستا سکم ضرورتی دای ضرورت مطابق الله تعالی باران نه کوي او باران چې د دنیا د ډیر نعمتونو بنیاد دی کنه خاص سالی به ختم شي باغونه به پیدا شي او دانګي فصلونو استاسو کیږي هر قسم ضرورت به پورا کیږي ويمددكم باموال وبنين او زیاتوی تاسو لرا مالونا او زامن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا او درکوی با تاسو لرا باغونا او درکوی با تاسو لرا نهرونا باغونا بدل درکی نهرونا بچلیگی خوا او زامن بم کیگی که قاسارین ہو گئی نو بیا زامن هم نکیگی نو گئی سڑی بس زامن ہوشی خوا تا دنیا نعمتونم اللہ تعالی دل درکی خوا مالکم لا ترجون لله وقارا سو وجدا تاسو چن لره عقیده الله لره دلوین پکار دی چې الله تعالی مبارکه داس عقیده وساتي چې الله کارساز مشکل کشا ده ستاسو هر قسم ضرورت الله تعالی پورا کولای شي
د الله د عظمت د الله د لوی د الله د بڑای عقیده وساته. وقد خلقکم اطوارا او یقینا پیدا کړی تاسو په مختلف حالتونو کې. انسان د خپل حالت ته وګورخه. اج کله سورہ مومنون شروع کو جو پائے کې د انسان مختلف حالت الله تعالی ذکر کړي. یو وخت داس یو چې د انسان په خاورو کې پروتو، یو زمانہ دا سراغه چې د انسان په دې فصل په غنمو کې په فل فروټ کې راغې. سو وخت داس یو چې انسان ابل انسان ولګي چې و خوړه خېټه دراغه، داغینه نطفه جوړ شو، وینه جوړ شو، رحم ته لاړ، پای کې انقلابات پیدا شو. نو ځکه الله فرمایي قد خلقکم اطوارا، یقینا پیدا کړی تاسو په مختلفو حالتونو کې. اسی تیار نه راغلی ښا په تاسو باندې الله تعالی مختلف حالتونه راوستي دي. ځکه وی انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. څومره تغیرات چې په تاسو کې راغلي ښا. ډاکټران ما حضرات خپويږي چې میډیکل حساب سره په انسان کې چې کم تغیرات راځي مختلف ښا. نو الله تعالی دا ټول خبره د ډاکټر میډیکل ټول په دې دو لفظو کې جمع کړل چې قد خلقکم اطوارا. الله تعالی تاسو پیدا کړی مختلف حالتونو کې. پیدا کون کې تاسو یو ذات شته دی چې هغه الله دی. الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آیا نه ګورئ تاسو چې څنګه پیدا کړی الله تعالی، و څنګه پیدا کړی الله تعالی سبع سماوات، و آسمانونه طباقا لاندې باندې. بر وګورئ نو آسمانونه ورته ښکاره شي. د دې آسمانونو پیدا کولو والا الله تعالی دی. معنا دا چې الله تعالی لوی لوی کارونه هم کړی دي. که ستاسو څومره ضرورت او حاجتونه نو الله پورا کولی شي. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، او جوړ کړی دا سپوږمۍ فيهن پاغوي کې نورا رڼا، وجعل الشمس سراجا، او جوړ کړی دی نور چراغ بلیدون کې. څومره بهترین چراغ الله تعالی په اسمان کې لګول دی. ټول دنیا یې رڼا کړې ده. چا پیدا کړی نو الله تعالی پیدا کړی. دې کې اصل کې رد په مشرکینو باندې. چا به د سپوږمۍ عبادت کوو، چا به د نور عبادت کوو، چا به د رڼاګانو عبادت کوو. الله وی دا چا عبادت کوي چې دا مخلوقات پیدا کړی دي هغه الله دی. والله انبتکم من الارض نباتا، او الله تعالی زرغونه کړی تاسو د ځمکې نه نباتن زرغونول. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، بیا به واپس کوي تاسو پای کې او راوباسي با تاسو بیا راوستل. پیدا کړی الله تعالی. خو ګوره یا ساتئ چې همیشه به نه په دنیا کې د ځمکې د پاسه به تاسو همیشه نه ښه. یو وخت به داسې راځي چې دې ځمکې ته واپس ځئ، یو وخت به بل داسې راځي چې ځمکې نه الله تعالی تاسو راوباسي په قیامت کې. معلومه ده شو تاسو په خپل اختیار نه ښه. والله جعل لكم الارض بساطا، او الله تعالی جوړ کړی دا تاسو لپاره ازمکا غوړېدلې. دا ازمکا چا پیدا کړی دا او دارنګي فائدې پدې کې چا چولې دي الله تعالی جوړې. کبر او ګورې نو اسمان برته ښکار شي، دا خالق هم الله تعالی دی. کستوره ښکار شي، دا خالق هم الله تعالی دی. ک نور اوس په ښکار شي، دا خالق هم الله تعالی دی. او قسمه کې تا وګورئ د دې پیدا کون کې الله تعالی دی. اوسېږي د الله په کوټه کې، اوسېږي د الله په کوټه کې ځای چې ما کور نشته دی. دومره غټ چت دا لپاره پیدا کړی او دومره بهترین فرش د الله پیدا کړی، نو ستا کور نشته څه. لتسلكوا منها سبلا فجاجا،
د دې دپاره چې ګرځې داینا په لارو ارتو کې کلاو کلاو لارې خو لیکن تاسو بیا تنګوئ الله تعالی تاسو کلاو کلاو لارې درکړې کلاو ځمکه درکړې لیکن انسان دومره هرسناک دی که یو بلا کم ځای که نه پرېږدي نه چاته ښه بنیري محله کې داسې څوک نشته دی ښه وای شوی دا خو دا چارپیره کې کم کسان دي که نه هغې ته ویو ښه تاسو خو ماشاءالله ډېر ښه لګې الله وی ما کلاو کلاو لارې درکړي تاسو ته لیکن تاسو دومره هرس کوئ چې بیا هم لارې بندوئ قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا قال نوح نوح عليه السلام ربي اے رب زمان انهم عصوني یقینا دوی نافرمانی کوي زمان واتبعوا من لم يزده ماله او تابعداري کړی دا دوی دغه چا چې نه زیاتی هغه لره مال وولده او نه اولاد الا خساره مگر تاوان دې د هغه چا تابعداري کوي چې هغې نقصان دی منا دین پرېږدي بېدینۍ پسې روان دي الله پرېږدي نو غیر الله ته چغوي کم ذات چې دوی ته د فایدې څیزونه ورکړي دا یې بندګي نه کوي ښه ومکروا مکرا کبارا او چلونه وکړه دوی چلونه لوی حضرت نوح علیہ السلام نصیحت کوي ورته خیر لټوي دوی لپاره او دوی دای نه باوجود د حضرت نوح علیہ السلام په خلاف باندې مکرونه کوي چلونه کوي چې په ست طریقه باندې د مړکو ختم کو روایتو کې راځي داسې به ویشته چې ګټو لاندې وکړه ګټو لاندې وکړه وقالو او دوی وی لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوس ویعوق ونصرا په دې آیات کریمه کې الله تعالی د دوی ضد بیانوي او عناد بیانوي چې دوی څومره په ضد او عناد باندې ولاړ دي سره د محنت د حضرت نوح علیہ السلام نه دارنګې په دې آیات کریمه کې اشاره دیتا چې دې خلقو کې شرک فی الالوهیت موجود و چې دوی به الله تعالی سره شریک جوړو او دارنګې دا تفسیر دې د مخ کې آیات چې دې مکرو نه کاو چې هغه عبادت د غیر الله دوی ډېر معبودانو خو پای کې دا پنځه چې خاص معبودانو دي چې کوم دې ځای کې آیت تذکرہ شوی ده او دارنګې د پنځو تخصیص په دې مقام کې په دې وجه سره وکړه چې دوی په عقیده کې د نورو نه لوی شان والا ودا او دارنګې د دې بخصوصي طور باندې عبادت کوو هغه څوک دي دا پنځه یو د ود او دویم سوا دریم یغوس څلورم یعوق او پنځم نصر دی مختلف شکلونه جوړ کړیو او دارنګې دای بندگی به کو د عبادت بکو او پای کې و پراتو ابو بکر بقائی ویلی دي چې دا صورتونه د نیکانو سړو لیکن هغه مشرکانو د دې تصویرونه د دې په شکلونو باندې جوړ کړیو او شیطان ورته ویلو چې د دې نیکانو روحونه د دې بوتانو کې دن راضي او چې تاسو راضي عبادت کوئ نو هغه تاسو پیژني او تاسو حاجتونه پورا کولای شي په دې وجه باندې د پای شرک مبتلا شيو او بیا وخت چې ودسو پر رجولیت او سړیتوب کې کامل وها دوی دای شکل هم د سړی په شان جوړ کړو د ود شکل جوړ کړو د سړی په شان ته او سوا زنانا وا ډیر عبادت کوون کې نو دوی داغه بود د خزه په شکل جوړ کړو او دارنګ یغوس ډیر بہادر شجاع نو دوی دا تصویر په شکل د زمره جوړ کړو
د زمرې شکل جوړ کړو بیا د عبادت کو یعوق چې ډیر قوي او نیکوکارو نو سب په نیک کارونو کې سبقت کوون کې نو دای شکل د اس جوړ کړو د اس شکل جوړ کړو تصویر جوړ کړو د بدای بندگی کو او نسر چې د بدن نه غټ او ډیر عمر والاو نو دوی دا شکل لوی مارغه گنجه ټوپس په شان دي جوړ کړو د بندگی وکوها دي ځان لزانا خدایان جوړ کړو د بندگی وکوها دارنګي بخاری شریف کې حدیث راځي چې دا نیکان بندگانو 15 کسان نیکان بندگانو دای په قوم کې کله چاغي ژوند دی وای به دعوت هم ورکاو نصیحت به ورته کو خو لیکن چا به خبره نه منه او چې کله دی وفات شو کنه د وفات کېدو نه ورستا شیطان ورته دا ډېر نیکان خلکو د دې شکلونه جوړ کې تصویرونه جوړ کې او د دې بوتان جوړ کې بیا سو وخت بعد شیطان راغې دوی ته وي ستاسو مشران چو د دې په نوم باندې نظر او نیاز به ورکاو د دې عبادت به کو بندگی به کو نو تاسو هم دې بندگی وکي ښا نو دې بیا دای بندگی شروع کړه هر چا بس حاجت او ضرورت نو آی پسې برا لاړ او عبادت به کو نظر او نیاز به ورکاو نو ځکه حضرت نوح علیہ السلام راغ او منع کړ چې تاسو دې بندگی مکوئ ګوره دوی حقدار د بندګۍ نه دي حقدار د بندګۍ صرف یو الله تعالی دی ګوره وقالو لا تذرن مقابله شو غنه او دوی وې مپرېګ دی الہتکم معبودان خپل د خپل د معبودانو بندگی مپرې دی ولا تذرن او مپرېګ دی ودن ود ولا سوان او نسوان ولا یغوس او نه یغوس ويعوق او يعوق ونصر او نصر لران دی پرې دی بلکې دی بندگی وکړه وقد اضلوا كثيرا او یقینا گمراه کړل دوی ډیر خلق ولا تزيد الظالمين او مزیاتوي ظالمانو لرا الا ضلالا مگر گمراهی مما خطیاتهم اغرقوا فادخلوا نارا د وجه د گناهونو د دوینا دوی غرق کړي شو او داخل کړي شو نارن اورتان د دې گناهونو نتیجه سره ورته داخله دل د عذاب دی بیا د الله تعالی فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا نو دوی با نمومی ځان د پارا من دون الله سوا د الله تعالی نه انصارا مددګاران کله چې الله تعالی دوی ته عذاب ورکړي د دې خیال خدای چې زمونږ معبودان نشته موږ خپل نظرانه شکرانه ورکړي دي د پنجاب خلک دي کنه وای موږ ته د مانزه ضرورت نشته د روزي ضرورت نشته ولې ځکه چې موږ څه پیسې میسي ورکاو څه غلا ورکاو او زمونږ مولیان نشته دی او زمونږ باباګان نشته پیران صاحبان نشته چې هغه به زمونږ طرف نه کار کوي ښا دیمم دا چل کو خو لیکن الله فرمایي فلم یجدو نو دی باندې نمو میزان د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه انصاران مددګاران چې الله عذاب ورکړي نو څوک مددګار بنئ دوی سره بیا وقال نوح ربي او نوح علیہ السلام اے رب زمان لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا مپریگدا علی الارض پزمکا باندې من الكافرین د کافرانو دیارا یو کور آباد پرې نه دی الله لوی خیره پیغمبر چې خیره کوي کنه بیا قبليږي نو دین پته لګي چې دی حضرت نوح علیہ السلام سونه تنگ کړي او دانګي پیغمبر د الله تعالی ډېر لوی مهرباني کنه داینه باوجود حدیث کې راځي یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم سکسان صحابه کرام وسره دي یو دیہات تا یو کله تلاړ
دې لپاره چې دعوت ورکي یو زنانه وا په تنور باندې ناسته او روټۍ پخاو ورسره ماشوم الکم دی نو چې کله دې روټۍ ته لاس کا تګی نو ماشوم یو طرف ته کی چې دې ته تکلیف ورسیخه دې زنانه ته پته ولګي چې زمونږ محلې ته نبی اسلام راغله نو خپل کار پر خود نبی اسلام پسې منډه اون تپوس کوي ورنه ورته چې یا رسول الله مونږ خو خبر شیو چې تاسو وای چې الله تعالی سخلق جهنم ته غورځي ورته غورځي الله تعالی انسانان پیدا کړی دي پخپلا او بیا جهنم تم غورځي ورته غورځي دا خبره خو زما سمجھ کې نه راځي وګوره دا زما بچی دی زه چې کله روټۍ پخوم زه کوشش دا کوم چې دې ته تکلیف ونه رسي که ما ته دې ورسي خیر دی خو دې ته ونه رسي نو الله تعالی څنګه انسانان جهنم ته غورځي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام سر کته کړه دې خبره اوري ښا ورته فرمایل ټیک دا استا بچی دی ته تربیت کې دې مهنت کې په دې باندې دې چکل غړ شي ګټ را اوچت کې او تاولی ته زما مور نه تا د کنزل منزلو کې بدر دی وای ته بس گئے بیا نو زنانا پوښ واه نو نبی علیہ السلام فرمایل دغه شانتی هغه انسانان چاغي الله تعالی ته بدر دی وای کنزل کوي الله نه مني او الله ته کنزل سوال سدي حدیث کې راځي حدیث قدسی کې راځي شتمونی بنو آدم ما ته بنی آدم کنزل کوي قوله اتخذ الله ولدا دې چوي الله تعالی نائبان نیولی الله تعالی شریکان نیولی دي نو دا الله ته کنزل کول دي نو الله تعالی بیا داس انسانان جهنم ته ورځي کړي وقال نوح ربي لا تذر على الارض او نوح علیہ السلام اے رب زمان لا تذر على الارض مپرېږدا پزمکا باندې من الکافرین د کافرانو نه دیارا یو کور آباد چې تباہ او برباد کې انک انتظرهم یقینا کت پرې دې دوی لران یذل عن عبادک گمراه بکی بندگان استا چې کوم کسانو ایمان راوړې نو هغه گمراه کوي گویا چې دا کافر چې دی د حد ورسی چې دی ذری او زهریلای نو بیا د قتل او هلاک ول پکار دی لکه مار چې د مار ولې وځي ورته د زهریلا او دانګي نقصان دی د نقصان رسي په دی وجبانی دای قتل پکار دی دای هلاکت پکار دی ولا یلدو الا فاجرا کفارا او نبا زیگوی مگر بدکار او ډیر کفر کون کې رب اغفر لی ولی والدی وګورا نو علیہ السلام خیره کوي خو سر بخیره نه کوي بلکې ور سره دعام کوي ور سره دعام کوي رب اغفر لی ولی والدی او چې دعا کوي نو په دعا کې 15 افراد راجمع کوي یو خپل ځان بل مور پلار او هغه څوک چې مؤمن نارینا او مؤمن زنانا نو گویا چې په دې کې عام شامل شو ټول مؤمنانو ته رب اغفر لي ولوالدي وګوره دعا د حضرت نوح علیہ السلام کې یو لفظ راضی بار بار راضی دې ته آداب د دعا ویلې کېږي ښا دې ته وسیله باسماء و صفات ویلې کېږي چې الله تعالی نه غواړي د الله تعالی نومونه په وسیله کې پیش کا یا ربا تر رب او ته تربیت کون کې ته مالک او ته خالق په دې وجبان دې موږ تا نه غواړو ها دارنګي ادب د دعا ده چې دعا غواړي ټول نمخ کې خپل ځان مخ کې کوي دا ادب د دعا که استا مغفرت نه کیږي نو استاد وجنه د بل چا وس مغفرت وشي ها دعا ادب دارې چې د خپل ځان نه به شروع کړي او په بل به ختمه دې لپاره چې استا مغفرت مخ کې وشي نو بیا استاد وجنه بیا نور مغفرت کیږي ها رب اغفر لي اے رب
بخنه وکړې ماته ای ربا بخنه وکړې ماته دویمه خبره دای چې حدیث کې راځي چې دعا غواړي کنه په شک سره باندې غواړي په یقین سره غواړي او بعض خلک یا الله مغفرت ماته مغفرت وکړي که خوخی داسې دعا باندې غواړي دعا په یقین سره غواړي یا الله ما له مغفرت وکا زه د مغفرت ته محتاج یم او ته مغفرت کولای شي ته چاته محتاج نه یې یقین سره حدیث کې راځي یقین سره بغواړي الله تعالی نه چې الله تعالی زما کار کولای شي رب اغفر لي ولوالدي اے ربا بخنه وکړې ماته ولوالدي او مور پلار زما ته د خپل ذکر د مور پلار حق دی په انسان باندې نو ځان نورو سوا د مور پلار یادې ښه او نن سبا خو لوی دشمن مور پلار دی ښه سړی براشي استاد یاره دا زما پلار ما سره دشمنی کوي او نه غواړي چې د کامیاب شي ښه زما ترقی نه غواړي داسې خلک دي او حال دای چې مور پلار چې کنه د خپل بچو د پاره دای د خیر سوال کوي دای د ترقی دعاګانې کوي نو دی وجنا دای حق دی چې ته دای د پاره دعاګانې وغواړې د دې وجنا علما کرام وایي که یو انسان داسي چې د خپل ژوند کې چې مور پلار ژوند دیو د خدمت نه کړي خدمت نه دی کړي او مور پلار د دینا خپت لیدي کله بګی داسې کیږي الله دې ټولو حفاظت وکي نو چې کله مرشي نو دای نه ورسه سبا کوي بیا انسان د بدای د پاره مغفرت غواړي ښا دی پاره چې سنس درجه کې دی ته داغه په خدمت کې صحیح حساب ملاوي شي په سبب د دعا سره ښا نور حسنه کیږي چای روټي نه کیږي اجي صاحب بیا ښا چې سړی قبرستان ته چای روټي ویسي او ګړه صابون ویسي حال د ساکار نه کیږي بیا خو صرف یو دعا مغفرت دی چې دا ورته غواړي ولی والدی امور پلار زماتا ولمن دخل بیت یا مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات او هغه چاته چې نوځي کور زماتا بیت یا مراد یا خو کور مراد ده یا دین مراد کشته د نور السلام مراد ده او یا تینا دین د نور السلام چې زما په دین کې شاملېږي زما تابعداري کوي زما سره ملګرتیا کوي او سو دی مؤمنن ایماندار وللمؤمنین او د ټولو مؤمنانو نارینه او تا والمؤمنات او مؤمنان او مؤمنات خذوتا دی کی اشاره او دیتا چې دعا مغفرت فائدہ هغه چاته ملاويږي چې پای کې ایمان یې ښه او چې کله یو انسان کې ایمان نه نو بیا پای کې مغفرت او دعا فائدہ نه ورکوي ښه ایمان بنیاد دی د هر شي ولا تزيد الظالمين الا تبارا او مزیاتوي ظالمان لرا مگر تباہی آخرین انجام سده کہ ظالمان د پارا تباہی زیاد کا او په آخر کې جامع دعاو کو خیریو کو کافرانو ته چکم زدی او عنادیانو او دارنګي مؤمنانو ته یو جامع دعاو کو شروع کو دعا د خپل نفس نه مور او پلار او دارنګي نور مؤمنات چې زنانه یک نری نه ټول پکې را لخوا